بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپو د اینې 25 او پی کې 65 امیدوار د مخالص تاسو په خدمت کې حاضر دی. زه چې ریکارډینګ کوم نو دروازې یعنی 5 فروری 11 بجې دي او دغه انتخاباتو کې برخه اخیستله په دغه سیستم کې را دانګلي دي. الحمدلله موږ خپل کمپین هغه په پی کې 65 کې بازارونو ته ورسېدلو، کورونو ته نو رسېدلې. اینې 25 کې چې کوم دی نو د ریډیو د لارې زموږ اواز ډېرو خلکو ته رسېدلو او په دغه انتخاباتو کې موږ برخه اخیستې وه. نن چې زما خبرې دي نو په دغه سیستم کې غریب ته څه توجه ورکړی کېږي، یعنی چې وسایل ورسره نه وي. زه چې دلته کې اوس ناست یم، دې ټایم کې انتخابات دي او دا هر چا ایجنټان هم ناست دي، هر سړي کیمپونه هم لګولي، خو چونکې موږ سره کارکن نشته، تنظیم نشته، وسایل نشته. نو ما یې راشي د یو پولینګ سټیشن دوره وکړه. نو یو پولینګ سټیشن ته لاړم او تاجو بي بي کالج ته په دې لار روان وم. نو ایجنټانې ناست دي، د کور خلک هم چې کوم دی نو کینولي دي. په دغه کې مو نو ما سره ملګري مو او ما یې چېرې څه د روټۍ بندوبست هم ورته وکړو چې تپوس دې وکړي. نو بیا مې بس سوچ وکړو چې راشه دننه هم ورشي، حالاتو جایزه هم واخلي. چونکې په صحافت کې الحمدلله موږ دې ټولو پولینګ سټیشنو کې ګرځېدلي او خپل صحافت هم کړی، خو دې وخت کې صحافت هم کوم دا نه چې خیبر ټي وي لم د سهاره چې کوم دی نو خپل ټیکرې هم ورکړي دي او بیپر هم ورکړي دي او اضلاع هم کوله، خو د نیټ چې کوم دی نو بند دی. نو په دغه وجه باندې زموږ هغه صحافتي سرګرمۍ هغه شانتې نه چلېږي. نو ما یې راشي د امیدوار په حیث باندې لاړ شم. نو زه یې دننه پرې نه ښودلم، وي دننه اجازت نشته او امیدوار ته اجازت نشته. نو باره د جمعیت کسان هم رالل، د NP کسان هم رالل. نو ما ته وایي دا ولې؟ نو ما ورته دې سیسټم ته مې را دانګلي، دلته کې دا پولیس والا ولاړ دي چې یاره دننه اجازت نشته. په دغه ټیم کې 2 ریټرنینګ افسران سرکاري د اینې 25 هغه هم وروتل، د پی کې 65 هغه هم وروته. نو د هغوی هم دغه خبره وه چې یاره دننه خو اجازت نشته، خو په دې سیسټم دوی مونږ پینو چې یاره څه دي. ما یې ښه اوس ګرانو کتونکو زم نیم پې چې آیا امیدوار د زنانو پولینګ سټیشن ته ورتلی شي د جایزې دپاره او کنه یا چا سره ټوپکې وي، پولیس والا وي. نو زه خو د وسلو شوق نه کوم او نه وسلو والا ځان سره ګرځوم او ما دې سیسټم کې ښودل چې کم وسایلو والا یو غریب سړی هغه خو انتخابات کولی شي. زه یو ووټ اخلم او یا 10 ووټ اخلم، دغې سره مې کار نشته. ما یو دې سیسټم کې رودانګل او ما خپل یو کوشش وکړو، خلکو ته مې خپل خدمات هم کېښودل او خپله بیانیه مې هم کېښودله. خو زه په دې باندې ډېر زیات خفه شوم چې کاش نن ما سره 4-5 ټوپک والی و، نو زه په دې ګیټ باندې ډایرکټ چې د امیدوار دی او دا راغی، دا هم نه چې دی پېژندم، خپل تعارف مې ورسره وکړو چې زه امیدوار یم د 2 ولقو. وایي نه دننه امیدوارانو ته اجازت نشته. د دې سوال جواب به تاسو راله راکوئ چې آیا تاسو امیدواران د زنانو په پولینګ سټیشنو کې نه دي لیدلي؟ او چې کوم امیدواران هم لیدلي دي نو هغه ځان سره یو پجه نه دنده کوي. موږ خو 2 کسه وو، درېیم هم را سره نو 2 کسه وو. هغوی سره هغه ټوله پجه هم د زنانو سره دغه ته وردننه شي. او ما ته د تاجو بي بي کالج کې چې کوم دی نو ما ته وي دننه اجازت نشته. نو بس رالم دلته کې کېناستم او د سیسټم او د نظام نه چې کوم دی نو داسې مایوسه شوم. خو یو سبق راته میلاو شو چې دلته د ټوپک والا چلی، دلته د ډېرو پیسو والا چلی او دا بیروکریټ چې کوم دی ته به وایې چې دوی د دې کور نه ولا راځي او د دوی نه دا مراعات خوري، نه چې دا زموږ د ټکسونو تنخواګانې دوی ته میلاویږي چې ریټرنینګ افسران د 400 ښه نامي ګرامي افسران د خپلو محکمو چې هغوی ته دا حواله کړي دي. زه دې وخت کې نومونه نه اخلم، زه صرف دا خپله خبره تاسو ته ږدم. زه ګیله پرې نه کوم، خو زه الیکشن کمیشن ته هم ویم، خو ما دې کې راغواړی نو زه دا نه وایم چې دننه به ګپله کېدله، دننه به څه کېده. الحمدلله دې وخته پورې 400 کې ډېر پوره من انتخابات روان دي، په دې باندې م خوشحاله یم. خو زه دې ته
خبره کول غواړم زما ذهن کې دا خبره ده چې دې سیستم کې بغیر ټوپکو بغیر چې لوی لوی جلوسونه یې دپسې نو ګیټ په همدته کلاویږي دننه ورځه او داسې کس ته پکې توجه نه ورکړی کېږي نو دا نظام همدې بیروکریټو دې پولیس والا په دې ګیټونو چې ولاړ دي زموږ وروڼه دي د دې علاقې وي زه دوی ته وایم او الله له هم جواب ورکوي چې تاسو به دغه پولیس سټیشن ته بل امیدوار نه پرېږدي بل امیدوار به ورنشي بالکل به ورځي ما ته نوره پته ده ځکه چې موږ صحافت کوو هر پولیس سټیشن ته چې کوم دي ځي او ما ته بیا ریټرننګ افسران وایي یار په دې سیسټم نه وي نو به دا پولیس والا دې ځکه نه پرېږدي نو لکه ځان به یې پرېږده او واقعي په چیپ الیکشن ایجنټ باندې دوی نه دي پې د پارم په اصولو باندې د شروع نه چې ما دا سیسټم وکته نو چې څونه آروګانو نو پې نو نو بیا به الیکشن کمیشن ته کال وکړو چې یاره دې دا وایي دې دا وایي نو موږ خو کلاو خبرې کوو افسر موږ منو خو نخرې خو نه منو موږ خو دا منو چې زما افسر دی زما خادم دی زما په ټکسونو دته تنخواه میلاویږي دې څه کوره نه دی راغلی نه پټۍ خرڅ کړی او دغه ځای ته راغلی دی چې به دغلته ناست دی نه دنه یو سوګند پورته شوی دی چا د په میرټ نوکري میلاو شوی چا د دغه سیاستدانانو چې کوم دی نو دا نن چې ولا کار کوي نو ډېر اعلی کار پکې ما ولیدل خو زه صرف به دا یو خبره دی ټولو خبرو مقصد مې دا دی چې بغیر ټوپکو که امیدوار هغه پولیس سټیشن ته نه پرېښودل نو دا دې سیسټم ته رادانګل او دې سیسټم سره د دوی د رویه او د کم وسایلو د غریب کاندیډیټ سره دوی رویه څه ده نو دا مې د سره شریکوله نو به زه خو دلته نور کېناستم یو پولیس سټیشن ته هم نظم خو صرف مې د خپل قام سره دا خبره کېښودله چې دا دلته کې سیسټم روان دی چې غریب سړی انتخاباتو کېدای شي یعنې ما چې څونه کمپین وکړو خو په جار مې وکړو په ډانګ پیلل مې وکړو او بغیر وسلې مې وکړو دا نه چې ما چا نه وسلې غوښتې دي بس زه دې سیسټم ته روت یم بس هر څه چې کېدل چې یو سړی خپل حفاظت نشي کولی نه به د قام سه حفاظت وکړي زه الحمدلله بس به الله مې ساتي نو د اوس نه د شروع نه خو صرف مې دا باندې ډېر زیات خفه شوم چې په ګیټ باندې کس وایي زه دننه تپوس کوم دننه نه بیا راځي اجازت نشته دی بیا پکې اتفاقي دغه ټیم کې دوه ریټرننګ افسران روزي آروګان پکې روزي چې خم پیژني هغوی په دې سیسټم باندې مګنی کوي ډېر افسوس راته شو ډېره مننه